بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاعراف مکیۃ، مکی سورت ده. یو آیات پکې مدنی ده چې واسألهم عن القرية. امام قتاده سے فرمایي چې دا یو آیات پکې مدنی ده، واسألهم عن القرية. او یا ټول مکی ده. واسألهم عن القرية دا مدنی ده، دغه یو آیات. او دا وإذ أخذ ربك دغم پکې مدنی ده. او عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن زبیر سے فرمایي چې دا ټول مکی ده، دا اول نه تر اخره. د دې صورت ربط ما قبل سره دا ده چې مخکې بیان د قرآن چې بأن هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او د دې صورت په ابتدا کې الله پاک فرمایي کتاب انزل الیک. دا رنګ مخکې ترغیب الی اتباع کتاب الله، دلتم ترغیب د اتباع د کتاب الله ته. دا رنګ مخکې التذکیر بآلاء الله، او دلته بیان د توحید او د رسالت او د معاد ده. او تذکیر بآلاء الله هم پکې بیانېږي. د دې صورت موضوع د اصلاح بقیه اقوام العرب. الف لام میم صاد الله اعلم بمراده بذلك. الله پاک خپل مراد باندې چې د دین څه مراد ده الله په خبر ده. کتاب دا خبر د لپاره د مبتدا محذوفه ده چې هو کتاب یا ذالک کتاب. کتاب انزل، دا انزل چې ده دا صفت د لپاره د کتابون ده. او دې صفت کې مقصود دلالت دالت علی قدره وقدر من انزل الیه. دو فائدې دي په دې صفت کې. یو په دې کې مرتبه د قرآن ذکر کیږي، بل په دې کې مرتبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي. فإن جلالة المنزل يدل على جلالة المنزل يدل على جلالة المنزل وجلالة المنزل الیه. منزل لوی ذات ده، نو دا منزل بم غټ کتابي او منزل الیه پیغمبر چم ده هغه د لوی مرتبه والا پیغمبر ده. نو انزل په دې خو پوښو، نو انزل صفت د پاره د کتابون ده. فائدہ په دې صفت کې څه ده؟ اشاره ده عظمت د قرآن او عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا عظیم کتاب ده ځکه منزل عظیم ده، او پیغمبر عظیم ده، منزل الیه عظیم ده ځکه چې منزل عظیم ده. انزل صيغه د مجهول ذکر کړه، جريا على سنن الكبرياء. د مشرانو دا عادتي چې د خپل فعل نه او د خپل عمل نه د خپل فعل نه تعبیر په صيغه د مجهول باندې. او بل الله په خبرداري ورکړي دي خبره ته چې تصریح ته ضرورت نشته، ځکه نازلون کې ډیر مشهور دي چې الله پاک دی، ظاهر دی او مشهور دی. نو د شهرت او د ظهور د وجنه د فاعل اصلا معین دی، نو ذکر ته ضرورت نشته. انزل الله پاک په صيغه د ماضی باندې ذکر کړه. کتاب انزل، ټول کتاب خو په دغه وخت کې نو نازل شوی، ځکه دا صورت په ترتیب جمعي سره هم صورت ده او په ترتیب نزولی یوشتم صورت ده. د سورۃ صاد نو وروسته نازل شوی ده. نو یوشتم صورت ده. ټول سورۃ له صورت دي، د دین وروسته ډیر صورتونه پاتې دي. نو صيغه د ماضی الله پاک ولي په صيغه د ماضی باندې تعبیر وکړو. وجه دا ده چې لأن القرآن اسم للقدر المشترك بين الكل والجزء. قرآن یوازې ټول کتاب ته نه وي د الحمد نتر والناس کوي، بلکې قرآن قدر مشترک ده. قرآن ټول تم وي او بعضی تم وي. نو دا خو یوشتم صورت ده کنه، نو د دې نه مخکې شل نازل شوي دي، نو هغه تم قرآن او کتاب ویل شي. صحیح شو؟ نو قرآن قدر مشترک دی، کتاب قدر مشترک دی، کل او جز دواړو ته ویل شي. نو صيغه د ماضی په اعتبار د جز ورته ویل ده ځکه شل صورت د دې نه مخکې نازل شوي دي. یا دویم جواب ورته وکړه چې ځا قرآن او کتاب دا د دې مجموع د پاره نوم دی، د الحمد نتر والناس پورې. خو کله کله د تحقق د وجنه استقبالی امر نازلول شي په منزله د ماضوی. نو بعضی خو نازل شوي دي، بعضی نه دي نازل شوي. نو دا کوم چې نه دي نازل شوي په هغې کې تیقن الوقوع ده، خامخا به نازلېږي. نو چې د تیقن الوقوع د تحقق الوقوع د وجه نه د دې ټول نه الله تعبیر په انزل باندې وکړو. او یا تغلیب ده، ما انزله ته تغلیب ده په ما لم ينزل باندې. او کشاف تفسیری کشاف ورا دلته وایي چې دلته د کتاب نه صورت مراد ده، او اطلاق د کتابو په صورت باندې مبالغتن کیږي او یا حقیقتن کیږي. لکه ثبت هذا الحكم بالکتاب. نو کتاب انزل الیکم دا عظیم کتاب دی چې نازل شوی دی تا ته. فلا یکن فی صدرک حرج. الله پاک فرمای فلا یکن، نو ندی شي
فا یا د عطف د پاره ده په محذوف باندې، یعنی بلغه فلا یکن، نو عطف کا په محذوف، بلغه فلا یکن فی صدرک، یکن د افعال ناقصه نه ده بلکې د افعال التامه نه ده، نو فلا یکن یعنی فلا یجد شک، موجود دی نشي شک، نو په مقدر ور عطف کا چې بلغه فلا یکن، او یا عطف کا په ما قبل، نو چې په ما قبل ور عطف کی نو به اعتراض راځي چې مخکې خو جمله خبریه و او وروسته جمله انشائیه ده، نو بیا یا مخکنی جمله خبریه ورته اوله کا په انشائی باندې دا سی وای چې مخکنی جمله په لفظ کې خبریه و په معنا کې انشائیه ده، او یا دا وروسته جمله انشائیه کی تعویل وکړه چې دا په لفظ کې انشائیه ده او په معنا کې خبریه ده. دا خو کفا د عطف د پاره کې، او دا امکان لري چې فا د عطف د پاره نشي بلکې فا جزایش. نو الله پاک فرمایي فلا یکن فی صدرک حرج، یعنی اذا انزل الیک فلا یکن، چې کله دا کتاب تا ته نازل شو نو فلا یکن فی صدرک حرج، به رستا په سینه کې حرج نه، او فراوی چې دلته فا اعتراضیه ده په مابین د علت او د معلول کې. کتاب انزل الیک لتنذر به وذکر للمؤمنین، کتاب انزل الیک دا معلول ده، لتنذر به وذکر للمؤمنین دا ورته علت ده، دا فلا یکن فی صدرک حرج دا د علت او د معلول په مابین کې جمله معترضه راغله. پوه شو خبر نه؟ دا په منځ کې امام فراوی چې دا فا اعتراضیه ده، فای عاطفه نه ده او فای جزایه نه ده بلکې دا فا اعتراضیه ده، نو فلا یکن فی صدرک حرج، او دا جمله معترضه په دې منځ کې ولې راغله؟ لترتبها علی المعلول فقط، د علت او د معلول دواړو نشاته نشوه. وجه دا ده چې دا جمله معترضه یوازې په معلول مرتبه ده، یعنی په انزال مرتبه ده، په انذار نه ده مرتبه، لتنذر به وذکر للمؤمنین، په دې انذار نه ده مرتبه بلکې په انزال مرتبه ده. او دویم د پاره د رعایت الاهتمام مهتم بشانه جمله ده، لدی وجنه په منځ کې ذکر شو، او دویم د دې وجنه په منځ کې ذکر شو چې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې معلول انزال ده او علت انذار ده، دا انزال او انذار دواړه چې دي دا د فلا یکن فی صدرک حرجون د پاره کافی دي، انزال مرته کافی دي، انذار مرته کافی دي. نورم ډېر توجیهات دي. فلا یکن فی صدرک الله پاک فرمایي نه دي چې په سینه ستا کې حرجون کی تنوین د تقلیل د پاره ده، یعنی حرج ما لغوندې ضيق او تنګواله د مستا په سینه کې رانیش. الحرج حقیقه فی الضيق، حقیقی معنی د تنګواله، دلته ترې مراد شک ده. عبد الله ابن عباس د حرج المعنى په شکون باندې کوي، علاقه لزوم ده، شک چې ده ملزوم ده، او د سینې تنګواله دا ورسره لازم ده، نو ذکر د لازم ده چې د سینې تنګواله ده، او مراد ترې ملزوم ده چې شک ده. او د دې تایید د دینم کیږي چې الله پاک فرمایي فلا تکونن من الممترین، ته د شک کوونکو نه مه کېږه، نه شک ته متوجه شو. فلا یکن فی صدرک حرج، ندی موجود دی نشي ستا په سینه کې حرج شک، دا نه شک ته متوجه شو. حالم کې نه پیغمبر علیه السلام ته متوجه کول پکارو، داسې پکارو چې لا تحرج ایها النبی، شک مکو اے پیغمبره. دلته نه پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه کړه، شک ته متوجه کړه. په دې کې مبالغه ده، وقوع د شک د پیغمبر علیه السلام په سینه کې دا سبب دی، او اتصاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شک باندې دا ورته مسبب دی. نه د سبب نه چې ستا په سینه کې د شک نه راځي، نه د سبب نه، دا نه د مسبب نه ده، بطریق برهانی. د پیغمبر په سینه کې شک نشته. ولې نشته؟ ځکه شک نشته. لا یکن حرج، شک دی موجود نشي، نو د پیغمبر سینه دی متصفه په شک نشي، نو چې شک موجود نشي دا سبب، او د پیغمبر په سینه کې د شک را نشي دا ورته مسبب. نو دلته نفي د سبب ده، مراد ترېنه هغه مسبب دی، نو بطریق برهانی. دویم دا ده چې په دې کې مبالغه ده فی تنزیه النبی صلی الله علیه وسلم عن الشک، چې پیغمبر د شک نه ډیر پاک دی، ځکه نه د یو شي نه هغه د خلکو په وهم کې
دا ورغورځي چې یاره دا صدور د منهی به د منهی عنه نه ممکني، حالانکه صدور د شک د پیغمبر علیه السلام نه دی ممکن. لدی وجه نه نهی پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه کړه بلکې شک ته متوجه کړه. نو فلا یکن یعنی فلا یجد موجود دی نشي فی صدرک استا په سینه کې حرج یعنی شک دی موجود نشي. منه دا متعلق تر حرجن پورې دی او یا متعلق تر محذوف پورې دی، صفت د پر د حرجن دی یعنی حرج ما کائن فيه منه حرج منه فلا يكن منه د دې ما انزل نه د دې کتاب نه لک شک دیم د دې ما انزل نه ستا په سینه کې رانش لتنذر به د دې لپاره مې دا کتاب نازل کړی دی. لتنذر به هی ضمیر الکتاب المنزل تراجه دی د دې لپاره چې ته ویروي په دې الکتاب المنزل باندې. او لتنذر کې د لام متعلق تر انزل پورې دی عند الفراغ. کتاب انزل ولی انزل لتنذر به. او بعض علما فرمایي چې دا متعلق تر خبره پورې دی یعنی لا يكن الحرج مستقرا في صدرك. لا يكن الحرج يكون د افعال ناقصون نو حرجونه به اسم کیږي فی صدرک دی ورته خبر کیږي. نو تقدیر د عبارت دا کیږي لا يكن حرج مستقرا في صدرك. دا حرج د ستا په سینه کې مستقر نشي. ولې د مستقر نشي؟ لتنذر به و ذکر. او بعض علما فرمایي چې دا متعلق تر یکون پورې دی. نو لا یکن لتنذر به د پاره د دې چې ته ویروي په دې قران باندې څو قرباني ویروي. نو دا فعل نازل کا په منزله د لازم. نو معنی دا وکړه د پاره د دې چې ته په دې ویرولو کې بس فعل نازل شو په منزله د لازم. او یا فعل متعدد مفعول به ورته مقدر کا حذف د مفعول د پاره د تعمیم دی چې ته ویروي ور باندې څوک ویروي ټول دنیا ور باندې ویروي انس او جن. وذکر للمؤمنین او دا قران چې د ذکر د منصوب دی بفعل مضمر معطوف علی تنذره په فعل مضمر باندې منصوب دی او هغه فعل مضمر په تنذره ور عطف دی یعنی تذکر للمؤمنین ذکر د پاره د دې چې ته پند ورکې مؤمنانو ته ذکر پند ورکول. تذکر المؤمنین لتذکر نو په لتنذر به عرفت. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا ما انزل فما انزل کې دوه احتمال دي. یا خود ما انزل نه قران مراد ده نو وزد ظاهر په زید مضمر لتاکید الاتباع او یا د ما انزل نه کتاب او سنت مراد ده نو وزد ظاهر به په زید مضمر نه ده شوی. اتبعوا ما انزل تاسو تابع شئ د ما انزل دا دویمه توجیه راجحه ده. ما انزل قران او سنت ده نو تاسو تابع شئ د قران او سنت چې دا ډول نازل شوی دي تاسو ته من ربکم د جانب درف تاسو نه من ربکم من د پاره د ابتدا د غایه ده او متعلق تر انزل پورې ده نازل شوی ده تاسو ته د جانب درف تاسو نه. او یا د حال واقع د دې موصول نه ما انزل چې ده قائنا من ربکم دا قائل ده د جانب درف تاسو نه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تاسو پیروي مکوئ من دونه یعنی متجاوزین حال دا چې تاسو متجاوزین یې نو دا حال واقع شوی ده د فاعل د تتبعون. ولا تتبعوا من دونه هی ضمیر رب تراجه ده تاسو پیروي مکوئ اولیاء د بوتانو. اولیاء په معنا د اصنام. تاسو پیروي د بوتانو د شیطانانو مکوئ. حال دا چې من دونه حال دا چې تاسو متجاوزین د رب نه یې رب هم پرېښی دی او نور دوستانو نیولي دي. دام جایزه ده چې من دونه حال کوي د دې اولیاء نه. لا تتبعوا اولیاء کائنة من دونه تاسو متابع کېږئ پیروي مکوئ د اولیاء داسې اولیاء چې کائن دي ما سوا د رب نه. دام جایزه ده دریم چې من دونه د دې رب د دې تتبعو پورې تعلق ورکوي او ضمیر ما انزله تراجع کوي حذف د مضاف په اولیاء کې وکوي نو بیا به معنا دی چې لا تتبعوا من دون ما انزل اباطیل الاولیاء تاسو متابع کېږئ ما سوا د ما انزل نه د هغې باطلو خبرو د اولیاء د هغې باطلو متابع کېږئ. قلیلا ما تذکرون لږ غوندې ستاسو تذکرون پندخلی یعنی تذکرا قلیلا تذکرون قلیلا د تذکرن د پر صفت ده
او هغه د تذکرون لپاره مفعول مطلق دی. نو تقدیر د عبارت دا دی چې تذکرا قلیلا تذکرون، لږ غوندې پند تاسو اخلئ. وکم من قریة، کم خبریه د مبتدا ده. په دې پوه شو که نه؟ امین الله دا آیات کریمه د تقلید په خلاف لیکلی دی. وایي د تقلید په خلاف قرآني دلایل. یو دلیل دا لیکلی دی: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تاسو تابع شئ د ما انزل الیکم من ربکم، د قرآن تابع شئ، او د من دونه اولیاء مه تابع کېږئ. امام صاحب په من دونه اولیاء کې داخل کړي، نو دومره غټه ګستاخي. نو تاسو خو جواب انشاءالله چې زده دی که نه، چې موږ د قرآن پیروي کوو او د سنت پیروي کوو د امام صاحب په رهنمایي کې. امام صاحب من دونه اولیاء کې نه دی داخل، من دونه اولیاء، اولیاء د الله کې دی، من دونه اولیاء کې نه دی. صحیح شو؟ داسې اولیاء کې نه دی چې من دونه. وکم من قریة، نو کم خبریه د مبتدا ده، او من قریة دا قریتین ورته تمیز دی. ډیر کلی اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها، الله فرمایي چې ما د هغوی د اهلاک اراده کړې ده. نو فجاءها چې یو ځلې هلاک شي، نو بیا فجاءها د مجیئت ورته نه دی متصور. له دې وجې نه ما درته تقدیر ولګولو چې اردنا اهلاکها. یا داسې ووایه فجاءها بأسنا، دا بأس مقدم دی په اهلاک. اول اهلاک بیا بأس، نو اول بأس راځي که اهلاک راځي؟ اول بأس راځي. له دې وجې نه بأس مؤخر د اهلاک نه نه دی بلکې مقدم دی په اهلاک. نو اهلکناها کې ما درته تقدیر ولګولو چې اردنا اهلاکها. ډیر کلی دي اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها چې ما اراده د دوی د اهلاک کړې ده. فإن البأس مقدم على الاهلاک. لیکن دا د ارادي تقدیر خو ډیر اسانه دی، هر څوک یې لګوي. خو دلته د ارادي په تقدیر کې لوی اعتراض راځي، ډیر مشکل پیښیږي. دا اراده چې تا مقدره کړه، نو یا به مراد د دې ارادې نه تعلق تنجیزي وي، او یا به مراد اراده قدیمه د الله پاکي. نو د ارادې نه به یا مراد تعلق د ارادې وي، یو اراده د بل تعلق د ارادې دی. نو کستا مراد دا تعلق د ارادې وي، نو د تعلق د ارادې سره خو بیا بأس مقارن دی. اهلکناها اراده د اهلاک مې وکړه، د ارادې نه څه شی واخیستو؟ تعلق د ارادې. نو چې تعلق د ارادې راغلو، نو په همدې ټیم کې بأس راځي، تقدیم و تاخیر پکې نشته. نو د اردنا اهلاکها که د دې ارادې نه څه شی واخلو؟ شاباس تعلق د ارادې. نو دا تعلق د ارادې چې دی د مقارن د بأس سره دی، تقدیم و تاخیر پکې نشته. نو دا فاخو په تقدیم و تاخیر دلالت کوي چې فجاءها بأسنا، که دا تعلق د ارادې واخلو. نو تاسو ورته جواب ورکوي چې مراد همدا تعلق د ارادې دی، لیکن قبل الوقوع. تعلق د ارادې مراد دی، لیکن شاباس قبل الوقوع یعنی قصدنا اهلاکها. اصل کې مطلب دا دی قبل وقوع التعلق. اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها، او د اردنا اهلاکها نه تعلق د ارادې مراد دی. خو د تعلق د وقوع نه مخکې نو المراد هذا مراد دا تعلق دی، لیکن قبل الوقوع یعنی قصدنا اهلاکها. او یا دا وایي چې دلته مراد اراده قدیمه ده، اراده قدیمه چې هغه د الله ازلی صفت ده. نو کم من قريه اهلکناها یعنی موږ ورته په ازل کې اراده د اهلاک کړې وه. نو چې په ازل کې اراده د اهلاک ورته کړې وه، نو فجاءها بأسنا. نو دا مجیئت د بأس په هغه ارادي ازلی باندې مرتب ده. نو دا مجیئت د بأس هم ازلی شو، لکه اراده د الله چې ازلی ده. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د اهلاک نه مراد خذلان او عدم توفیق للخير ده. د اهلاک نه څه مراد ده؟ اراده د اهلاک، اراده ازلیه د اهلاک. ما اراده د خذلان ورته کړې وه، او د عدم توفیق د خیر مې ورته کړې وه، او عدم توفیق د خیر هم ازلی ده. نو دا مجاز د لقبیله د اطلاق د مسبب نه په سبب، او یا د اهلکناها معنا دا د حکمنا باهلاکها، موږ فیصله د دوی د اهلاک کړې وه. یا دا وایي چې فا تفسیریه ده، لکه توزع فغسل مقارنت ته پکې. اهلکناها فجاءها بأسنا، راغلو دوی ته زموږ عذاب. بیاتا د حال واقع شوی دی، یعنی بائتینا، حال دا چې دوی په شپه کې او هم قائلون، او یا په قیلوله کې، او د تنویع دپاره دی. د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب د شپې راغلو، او د شعیب علیه السلام په قوم باندې عذاب د قیلولې په ټیم کې راغلو.
فما كان دعواهم نو دعوه دوی دعواهم یعنی دعاؤهم واستغاثتهم نو دعاء او استغاثه دوی اذ جاءهم بأسنا فاغ وقت چراغ عذاب زمونږ دوی ته الا ان قالوا مگر د دوی دعاګانې او استغاثې داوي ان قالوا چې دوی ویلي انا كنا ظالمين یا الله پاک موږ ظالمان یو یعنی دوی اعتراف په خپل ظلم کولو فلنسألن الذين ارسل اليهم دا تخفيف اخروی ده او فاد پر د ترتب په تخفيف دنیوي ده فلنسألن الذين دا تخفيف اخروی په تخفيف دنیوي باندې ورته تخفيف دنیوي باندې مرتب ده تخفيف اخروی فاد پر د ترتب د په تخفيف دنیوي ذکرن حسب ترتبها وجودا تخفيف اخروی مستده نو ذکر کې مستقر فلنسألن الذين ارسل اليهم خامخذب تپوسکم الذين د هغه خلقنا ارسل اليهم چې دوی ته پیغمبر راغلی دی سوال توبیخین دا سوال به د توبیخي د امتیانو نه به الله سوال د توبیخ کوي فلنسألن الذين ارسل اليهم دي د دوی نه به الله تپوس کوي چې بانکم اتبعتم الرسل ام لا تاسو د پیغمبرانو پیروي کړې ده او کنه ده کړې نو د امتیانو نه به الله تپوس کوي اوس کته اعتراض وکړي چې په بل آیات کې خو الله پاک فرمایي چې د امتیانو نه به الله تپوس نه کوي لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ولنسألن المرسلين او زب الله پاک فرمایي چې تپوس وکم د چانه د پیغمبرانو نم چې ماذا اجيبو تاسو ته د امتیانو څه جواب درکړو يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم المرسلين دا سي آیات کریمه ده نو زبر د پیغمبرانو نن تاسو کوم د امتیانو نه به موکم نو اوس په یو آیات کریمه کې راځي چې لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان هغه سوال د استعلام ده سوال د استعلام باندې کیږي او سوال د توبیخ بکیږي نو دلته سوال د توبیخ مراد ده فلنقصن عليهم الله پاک فرمای خامخا بز بیان کوم په دوی باندې علیهم ذبیر مرسلین تراجه ده حين يكلمون چې کله دوی خبرې کوي نو زب په دوی باندې بیان کوم فلنقصن عليهم زب بیان کوم په دوی باندې یعنی علی المرسلین حين يكلمون کله چې دوی خبرې شروع کوي بعلم یعنی بعلم کامل فعلم کامل بز دوی ته خبر ورکوي فلنقصن یعنی فلنخبرن بیان بوکم په دې مرسلینو حين يكلمون بعلم بعلم كامل وما كنا نقضي بيان کوم دوی بداسي بیان کوي چې سبحانك لا علم لنا وما كنا غائبين او الله پاک فرمایي نه یو مونږ نه خبره من تبلیغ الرسل واجابه القوم والوزن دا مبتدا موصوف ده والوزن يومئذ الحق وزن چې ده الحق دا صفت د پاره د وزن ده وزن چې ده حق وزن يومئذ یعنی یوم اذ یکون السؤال دا په دغه ورځ کې چې دا سوال او جواب په کوم ورځ کې کیږي فمن ثقلت موازینه دا چاته چې درندې شو الجمع باعتبار تعدد الاوزان او الموزونات جمع یا په اعتبار د تعدد د اوزان سره ده یا په اعتبار د موزونات سره ده دا چا چې تل درندې فاولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي ومن خفت موازینه دا چا چې تل سپکی شي فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه خلق دي خسروا انفسهم چې خپل ځانونه په تاوان کې ورزولې دي بتضييع فطرت الاسلام هغه فطرت د اسلام ځای کړی دی نو خپل ځان په هلاکت کې په تاوان کې ورزولې بما كانوا دا بما كانوا بآياتنا يظلمون د خسروا پورې تعلق لري او ما مصدریه ده ځان په تاوان کې ولې غرزولې ده بما كانوا بآياتنا يظلمون په سبب د ظلم د دوی زما په آیاتونو باندې بما كانوا بآياتنا يظلمون كانوا ماضی د یظلمون مضارع ده ماضی او مضارع چې کله سره یو ځای راشي نو کله دلالت په استمرار باندې کوي یعنی دوی علی الاستمرار دا ظلم کول ولقد مكنناكم في الارض الله پاک فرمای په تحقیق سره ما تاسو ته زیات درکړو پزمکه کې وجعلنا لكم فيها معايش او ما تاسو ته مقرر کړیو په دې ځمکه کې معايش یعنی اسباب المعايش اسباب د زندګۍ
قلیلا ما تشکرون دا تزیل د پاره د ما قبل دی ولقد خلقناکم په تحقیق سره ما تاسو پیدا کړی د آدم علیه السلام نه او آدم علیه السلام مې د خاورو نه پیدا کړو ثم صورناکم بیا ما تاسو ته ما شکل درکړو ثم قلنا للملائکة بیا ما ملائکو ته ویلي چې اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك الله ورته ویلي چې اے ابلیسا ولې دې څه منع کړی ته الله تسجد چې تاسو سجده ونه کړه اذ امرتك چې کله ما ته امر وکړو قال انا خير منه شیطان ورته ویلي چې الله پاک زه دنه بهتر یم خلقتني من نار یعنی اذ خلقتني من نار زکه زه د اور نه پیدا کړم وخلقته من طين او دا د خټه نه پیدا کړم نو ابلیس یو څو قیاسات جوړ کړو چې خلقتني من النار وخلقته من الطين والنار نوراني اور نورانی ده وطين ظلمانی او خټه ظلمانی ده او مخلوق د نورانی نه نورانی وي او مخلوق د ظلمانی نه ظلمانی وي نو زه نورانی شم او آدم علیه السلام ظلمانی شو او نورانی اشرف د ظلمانی نه لدی وجنه وې زه د آدم علیه السلام نه اشرف او امر په سجده باندې چې اشرف ته وشي چې ته سجده وکړه غیر الاشرف ته دا د حکمت نه خارجه خبر ده نو څنګه ته امر کوي چې غیر اشرف دی سجده وکړي غیر اشرف ته خدا قیاس د غلطو چنار اشرف دی شیطان د اور نه پیدا دی خو اور اشرف نه دی زمکه اشرف ده وجه دا ده چې زمکه کې امانت دی او پنار کې خیانت دی پس مکه کې ودانه واچوا پلسهاو دانی رو بس او پور کې یو من لرګي واچوا نو نیم سیر ایرتری نه جوړش همدارنګه پس مکه کې تواضع ده او پور کې تکبر ده لدی وجنه قره د نار چته د قره د زمکه نه او دا قیاس هم د غلطو داخلي جمله چې د اشرف نه چې مخلوق نو هغه اشرفي اوس منی چې د دینه انسان پیدا کیږي منی غیر اشرف ده او اشرف انسان ته نه پیدا او دارنګه انسان چې کوم ډوډۍ خوري اشرف شی ده خو څومره غیر اشرف شی ته نه پیدا کیږي قال فهبط منها الله پاک ورته فرمایي چې کو شی تاسو د جنت نه کو شد د اسمان نه فما يكون لك ان تتكبر فيها نه د جایز تا د پاره چې ته تکبر په اسمان کې وکي فخرج انك من الصاغرين وزت بشکت د ذلیل نه قال انذرني يا الله پاک ما ته مهلت راکم الى يوم يبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی د قبرونو نه راوچتيږي قال انك من المنظرين بشکت چې د هغه خلکو نه چې مهلت ورته ورکړې شوې ده الى وقت اليوم المعلوم د اسرافیل علیه السلام تر اول شپې له پورې قال فبما اغويتني نو قال شیطان ویلی بما با یا د سببیت د پاره ده او یا د قسم د پاره ده قسم ده چې زتا گمراه کړم او یا د سببیت د پاره په سبب د دې چې زتا گمراه کړم نو ما مصدریه ده با د سببیت د پاره یا د قسمیت د پاره ما مصدریه ده نو په سبب د دې چې زتا گمراه کړم یا قسم ده چې زتا گمراه کړم لاقعدن لهم نزبکنم دوی ته صراطک المستقیم فلا رستا کی چنی غدا چې جنت ته رسیدلې ده ثم لاتینهم بوزدوی تراتکم من بین ایدیهم د مخ کی طرفنا ومن خلفهم او د شاده طرفنا وعن ايمانهم او د خي طرفنا وعن شمائلهم او د چپو طرفونو عن ايمانهم د خي طرفونو دام جمع ده وعن شمائلهم او د چپو طرفونو مطلب دا دی چې لأضلنهم بقدر الامکان چې څومره ممکن وي دومره به زه دوی بېلارې کوم نو د حال د خپلې وسوسې دی مشابه کړو د حال د راتلو د دشمن سره د هر ممکن طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین او تب پیدا نه کې اکثر د دوی شاکرین یعنی مطیعین اکثر د دوی به ستا اطاعت نه کوي دی په خپل ګمان باندې ویلو الله پاک د دې ګمان په باره کې فرمایي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه ابلیس ور باندې خپل ګمان رښتیا مکسره شاکرین احسان منون کې نه دي قال اخرج منها هذا یا جنت تراجی ده یا ملائکه تراجی ده یا اسمان تراجی ده وزد جنت نه یا د ملائکه د صف نه یا د اسمان نه مذءوما یعنی مهانا دا د عبد الله ابن عباس معنا ده او یا مذموما دا د ابن زید معنا ده مدحورا د دحر نه ده په معنا د طرد شړلو او ابعاد په حال کون ستا کی مدحورا یعنی مبعودا من الرحمت لمن تبعك منهم خامخ اغثو چې تابع شستا
د دې مسلمانانو نه د دې انسانانو نه لأملأن جهنم نو زه به ډکوم جهنم منکم ستاسو نه اجمعین ټول ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشیطان دا مخکې تیر شوی وکنه فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه واچوله دوی ته شیطان لیبدیا یعنی لیظهر لم د عقوبت لپاره ده عقوبت دا لیبدی لهما چې ښکاره شو دې دواړو ته ما وري عنهما ما غطي عنهما هغه چې د دې دواړو نه پټ شوی چې هغه د دوی عورت وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح طبعا د عورت کولاول اگر چې په کمره کې یوازې او اگر چې زوج او د زوجي په مابین کې د عورت کولاولي نو بغیر د ضرورت نه دا طبعا قبیح دی دلته خو بل څوک نو یوازې زوج او زوجه وه خو بیا هم دا طبعا قبیح دی نو دوی په ځان باندې د انځرو پاڼې راتاو کړي لیبدي لهما ما وري عنهما وکان لا يرانها من انفسهما دوی بخپل عورتونو ته نه کتل ولا احدهما من الاخر یو د بل عورت ته به نه کتل د دوی عورتونه په نور باندې پټو حکیم ترمذی لیکلی دی عن وهب بن منبه او یا په جامو پټو لکه د نوکانو په شان جامې وي لکه ابن ابي حاتم د سودین روایت کړی دی وقال ما نهاكما شیطان ورته ویلی چې نه منع کړی تاسو رب تاسو عن هذه الشجره یعنی عن اكل هذه الشجره د خوراک د دیونینا الا ان تكون استثناء مفرغه د مفعول لاجلهنا په حسب د مضاف او یا په حسب د حرف نفي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره لشيء من الاشياء الا كراهه ان تكون ملكين یا لالا ان تكون ملكين د دې لپاره الله دا مکروه غني چې تاسو ملکین نشئ او تكون من الخالدين ملکین نشئ په عبادت کې یا په حسن کې او تكون او یا الله دا مکروه غنل چې تاسو نشئ من الخالدين یعنی من الذين لا يموتون اصلا دا هغه خلقونه چې بالکل نه مړ کیږي وقاسمهما یعنی اقسم لهما پسېږي د مبالغه باندې د مفاعله باندې تعبیر د مبالغه د پاره ده قسم ورته وکړو انی لکما لمن الناصحین چې زستاسو دوړ د پاره د نصیحت کوونکو نه ما فدلهما بغرور فدلهما د دې و معنا ده اطعمهما دوړ ته تمع ورکړه دا د ازهری معنا ده دویمه معنا ده دلهما لاندې راوستل د دلت دلوا بوکې زوړند کړه نو دلهما بغرور لاندې راوستل په دوکا باندې یعنی حطهما عن درجتهما فلما ذاق الشجره چې کله دوی دا ونه وڅکله بدت لهما سوآتهما نقار شو دي دوړو ته عورتونه وتفقوا دا دوړو شروع شو يخسفان عليهما چې تاول په ځانون باندې من ورق الجنه وناداهما ربهما اواز کو دي دوړو طرف دوی علم انهكما چې آیات سمانوي منع کړي عن تلكم الشجره يعني عن اكل تلكم الشجره د خوراک د دی ولنا واقول لكما آیات سمانوي ویلي ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا دې دوړو ویل چې یا رب زمون ظلم کړی دې موږ د خپل ځانونو سره وان لم تغفر لنا وكتم تمغفرتونك وترحمنا وقوم باندې رحمونك لنكونن من الخاسرين نمون بد تاوانيان نشو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو استاسو د بعض بستاسو د بعض نور د پاره پزموکه کې دشمنانی ولکم فی الارض مستقر زید قرار ومتاع او زید نفع بی استاسو د پاره بنفع الى حين الموت قال ورتوی فرمایل فيها تحيون پدیز مکه کې بتا سو ژوند کیږي او فيها تموتون او پدیز مکه کې بتا سو مړ کیږي او منها تخرجون او د دې مکه نه بتا سو روزي سبحان ربك ربنا اتنا في الدنيا حسنه اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب لا اله الا انت